2 کاله مخکې د کابل حکومت سرنډر شوی او طالب ته روان. نن یو وارې بیا موږ د دې عمل کنډمنیشن کوو او کنډمنیشن سره موږ د ټولې دنیا نه دا ډیمانډ کوو. هغه خلکو نه ډیمانډ کوو چې په کشمیر جاړي، هغه خلکو نه ډیمانډ کوو چې په فلسطین جاړي، هغه خلکو نه ډیمانډ کوو چې د سپو د پیشوګانو دپاره لګیا دي سهار غرمه ماښام اکټیویټیز کوي. د دنیا هغه طبقې ته مخاطب کېدل غواړم چې کومه طبقه د زناورو د حقوقو خیال ساتي چې په دې دور کې افغانستان د تورو تیرونو تېرېږي. هلته د ټوپک په زور، د مذهب په جامه کې او د مذهب د نوم په غلط استعمال د امریکې او د دې ځای د نورو ملکونو په مدد یو تور حکومت جوړ کړی شوی دی. دنیا ته به دا خواست کوم چې ټوله دنیا دې راپاسي د افغانستان په حالاتو د سنجیدګۍ سره سوچ وکړي او د افغانستان د هر افغان دا حق جوړېږي چې هغه د ټاکنې حصه والي او د افغانانو په خوښه دی د افغانستان مشران وټاکلی شي. او زه درم دا وضاحت کوم چې زما دپاره نن هم د افغانستان جنډه هماغه 3 رنګه جنډه ده، دا بله جنډه نه زه د افغانستان جنډه منم نه مې منلې وه. زما دپاره د افغانستان جنډه هماغه سره شنه توره جنډه ده او انشاءالله موږ ټول عمر افغانستان همدغې جنډې سره لیدل غواړو. څنګه چې موږ پاکستان خپلې شینې او سپینې جنډې سره مثال لیدل غواړو، هغه سپینه جنډه نه په پاکستان کې منم او نه په افغانستان کې منم. دلته هندوستان سره زما جنګ دی او واګه باډر نه بندېږي، تجارت پې نه بندېږي، ډرامې پې نه بندېږي. دا پر اوس وایي چې جنګ دی، دا چې 50 کاله په امنو زه ورته تجارت ته ویم. لہذا د پښتنو د وسایلو بنیادي او لومړی او اسانه ده چې زموږ د تجارت هم زیات شي، زموږ د زمیندار نواله کاشکار او کاشکار نواله کارخانهدار او عام دکاندار پورې چې هر چا ته فایده راځي د هغې واحد لاره دا ده چې دغه لوی مارکېټ ته موږ ته کولاو کړی شي او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې څونه تجارت او تجارتي لارې دي هغه دې کولاو کړی شي. او په دې کې چې مزید څونه کار پکار دی چې موږ وکړو